أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. سورة آل عمران دی آیات نمبر 115. ولا تكونوا تاسو مکیږئ کالذین لکه هغه خلک تفرقوا چې خپل تر مابین متفرق سو په دین کې، واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات او اختلاف یې وکړي من بعد ورسته ما تر هغه جاءهم چراغ لدوی لره البينات واضح دلائل. اولئک لهم عذاب عظیم، اولئک دا خلق لهم دوی دفار عذاب عظیم لوی عذاب دی. د دې آیات نمخکې آیات سره ربط دادی پتاسو کې باید یې وډلې شاوری خلق د خیر طرف ترابوي او په نیکی دی امر کوي او د بدی دی خلق راګرځي. نو دا خلق کدا صفات بخشي کې و دا درې صفاتونه خلق خیر ترابوي عموما او په معروف باندې امر کوي او دا چې د منکر نه منع کوي، دا خلق کامیابی. روان آیات کې الله تعالی د یو منکر یادونه کوي چې تاسو دغه منکر کوونکي مګرځي چې هغه په دین کې اختلاف او د نفسانی خواهشاتو په وجه باندې اختلاف کول، دا یو منکر دی. نو تاسو داسې خلک مګرځي. او د مخکنی آیات سره مناسبت بالکل ښکاره شو. اختلاف دا پر دوه قسمه باندې، یو اختلاف په اصول کې دی. په اصول کې اختلاف دا منع دی. په اسلام کې اصول دا هغه شان دي چې هغه مؤمن به شان دي چې خلک ورته ایمانیات وایي یا اعتقادیات وایي او یا ورته مؤمن به، یعنی هغه شان چې ایمان قربان راوړل شوی، یا ورته مؤمن به وایي او یا ورته مسلمات وایي یا اصول ورته وایي. په دې کې اختلاف دا منع دی. د ټول انبیاء علیهم السلام ترمنځ ټول اصول دا متفق دي. اصول د الله تعالی د توحید عقیده د الله تعالی په ذات صفاتو کې انسان د الله تعالی سره هیڅ شی هم شریک نه کوي، کاغه جماد وي او که زیرو حد. دا چې د انبیاء علیهم السلام د رسالت دي باوی باندې ایمان شاغه د آدم علیه السلام څخه رانیولې تر سید عالم صلی الله علیه وسلم پورې، دا ټول انبیاء علیهم السلام د الله تعالی رسولان دي، برحق دي او په ټول بشری ایمان لري. البته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د نبوت په وجه د هغو نور دین او احکام منسوخ شوي دي او سړی په تورات او انجیل او زبور او داسې په صحائف باندې قرآن باندې ایمان لري. البته د قرآن نه ما سوا چې نور کوم کتابونه د اسمان نه راځي سوي دي پر هغه به عقیده لري چې دا حق، لیکن ورسته په دې کې يهود او نصارا او تحریف کړي، یعنی ګډ وډې کړي دي سره اړولي. نو ځکه اجمالاً په عقیده سره په لري چې دا د الله تعالی کتابونه دي او په تفصیلات باندې به ایمان نه لري، ځکه چې ورسته تغیرات پکې راغلي. دا چې د ملائکه په ارتباط عقیده چې ملائکه یو مخلوق دی د نور پیدا دي، نه نر دي د ښځې او د هغوی د پاره د ښځې کلمه استعمالول هم بې ادبي دي. الله عز وجل د مشرکانو بدی بیانوي په دې خبره کې چې ويسمونه تسمیه الانثى، چې دا مشرکان د ملائکه ته د ښځو نوم ورږدي. نو ملائکه ته د ښځو نوم ایښودل دا مناسب نه دي، ولو که د مؤمنانو عقیده خدا نه ده، لیکن بیا هم د دې نامه څخه ذهن ته د سړي دا ورځي چې دا ملائکه به ښځې. نو ښه خبره دا ده چې سړی داسې ووایي چې ملک راغی، د دې مفرد ملک راځي او جمع ملائکه راځي. ملائکه دا مناسبه کلمه نه ده، ځکه دې څخه لږ دا د ښځې د طرف حالت محسوسیږي. دا باید سړی په خپل ژبه کې د عادت کې کوشش دا وکړي چې دا کلمه سم او لغننګ د قیامت په ورځ باندې ایمان او په
تقدیر باندې ایمان او مرګ باندې ایمان دا اصول دي، دا مسلمات دي. په دې کې اختلاف کول حرام دي، او که څوک اختلاف په دې کې کوي نو دا دغه آیات مستحق ګرځي. ځکه یهودو په دې کې اختلاف کوي، او یا مثلا په فروع کې اختلاف کوي. فروع به هغه مسائل دي چې تر عقیده اړه نه لري، تر عمل اړه لري. د مثال په توګه مانځي کې دا سنت دي، دا واجب دي، دا مستحب. نو دا فروعات چې در عمل پر اړه لري، تر عقیده اړه نه لري، په دې کې بیا اختلاف دوه قسم دي. یو اختلاف دا دی چې بد دي، او یو اختلاف دا دی چې ممدوح او ښه دي. د مثال په توګه که یو سړی د نفسي خواهشات په وجه اختلاف کوي نو بیا دا حرام دي، دا منع دي. او که څوک په دې کې اختلاف کوي په دې خاطر باندې شرعي مسائل ځان ته معلوم او تحقیق وکړي نو دا بیا منع نه دي. د مثال په توګه د امام شافعي رحمت الله علیه مسلک دا دی چې د امام شاته الحمدلله ویل دا فرض دی. مشکاره خبره ده چې په لمانځ کې فرض پاتې شي نو المنځ فاسدي منځي کې. او نور د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې د امام شاته الحمدلله نشته، ځکه د امام قرائت کفایت کې د قرائت څخه د مقتدی نو نشته. مشکاره خبره ده چې موږ په نسبت باندې د امام شاته الحمدلله ویل دا نشته، او د امام شافعي رحمت الله علیه په نسبت نه یو شافعي عالم تر اوسه پورې په دا دومره اوږد تاریخ کې دا خبره کړې چې د احناف المنځ نه رسیږي، او نه یو حنفي عالم دا خبره تر اوسه پورې کړې ده په دا دومره اوږد تاریخ چې د شوافعو المنځ نه رسیږي. ځکه په فروع کې اختلاف د شریعت د اصول مطابق دا منع دي. چنانچه حضرت عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه او قاسم ابن محمد رحمت الله علیه د دې دوه قول امام بیهقی را نقل کړي چې دی وايي چې د صحابه کرامو اختلاف خپل تر مابین په شرعي مسائلو کې دا د امت لپاره رحمت، یعنی امت ته اساني جوړ کړ، په ډیرو مسائلو کې اساني را. ځکه قاعده ده چې په فروعي مسائلو کې اختلاف اساني را، نو هغه شی د خپل حالت څخه د اصلي حالت څخه اساني ته راګرځي. یو مثال یې درته وایم. زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی چې دا اول سجدې څخه سړی دوهمه سجدې ته ولاړی نو باید فورا ولاړ شي. د دوهمه سجدې څخه یعنی چې کله دوهم رکعت پورته کیږي او یا دریم رکعت پورته کیږي یا څلورم، نو فورا ولاړېدل دا ضروری دي. ناس تبنه کی چې دې ته جلسه استراحت وایي. د امام شافعي رحمت الله علیه په نس جلسه استراحت شته چې وسی، یعنی سړی یو واره د سجدې سره پورته سکشین بیا ولاړ شي. زموږ په مذهب کې خدا نس نو اوس په دې کې اساني ده، که یو سړی کښیم نستی نو دومره منع کار نه دی کړی، ځکه په مذهب کې خو جواز وکسته منع نه ده راغلی داسې پر مخ باندې، نو دا اساني سو. نو په فروع کې اختلاف دا بیا جائز دی، لیکن و د هغه چا لپاره چې په هغه کې شرایط د اجتهاد وي، یعنی هغه په قرآن حدیث په عربي لغت او د احادیث په مفاهیمو د صحابه کرامو په ژوندانه د صحابه کرامو په قضایاو د هغوی په مسائلو باندې کاملا عبور لري. عربي لغت به کاملا پیژني، د قرآن حدیث مفاهیم به کاملا ورته معلوم وي، د صحابه کرامو قضایا او مسائل چې هغوی کومې فیصلې کړي دي د هغوی ژوند به کامل ورته معلوم وي. هغه کس که بیا په فروعي مسائلو کې اختلاف وکړي نو بیا هغه ته جواز شته. نو معلومه شوله چې د یو مذهب د بل مذهب سره په ځینو مسائلو کې اختلاف دا منکر نه دی، یعنی که د یو مذهب مسله د بل مذهب سره مخالف وي دا منکر نه دی. چې منکر نه دی نو که چا پر هغه مذهب رد وکړي دا رد منکر دی. نو دی به دا فکر کوي چې دا منکر دی، حالانکه هغه منکر نه دی. دی به په خپل ګمان او زعم باندې هغه منکر بولي، نو خپل به په منکر کې واقع وي، په دې ګمان باندې چې زه منکر له منځه وړم، خپل به په منکر کې واقع وي. ما یو مثال درته ووایم. د مثال په توګه ځینې بیا داسې مسائل دي فروعي،
چې هغه په قرآن حدیث کې ښکاره دي، واضح دي. اوس د لمانځه رکعتونه دي، دا ښکاره دي. په دې کې د امت د هیڅ یو فرد اختلاف نشته. داسې مثلا اذان دی، اقامت دی، دا واضح دی، په دې کې هیڅ اختلاف نشته. البته په کیفیت کې د اذان او د اقامت اختلاف شته، چې یو صحابي هغه دوه کلمې بار بار ویلي چې الاقامه مثل الاذان، اقامت د اذان فرق. بل صحابي یو کلمه وایي اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، دا دوه واري نه دي. اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه. یو وای دا اوسم حرمینو کې یو وای ویل کیږي. نو دا امام شافعي رحمه الله او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه مسلکم او ابو محذوره رضی الله عنه څخه دا منقول. عبد الله ابن مکتوم او حضرت بلال رضی الله عنه بیا پر دا کلمات وایي. نظم مذهب دا دي چې دا دي فراوي. نو په نفس اذان او اقامت خود ټول امت اختلاف نشته، کې په کیفیت کې اختلاف راځي. نو ځینې مسائل فروعي مسائل واضح باغو کې اختلاف نشته، او ځینې هغه مسائل وی چې د هغه په ارتباط د نبی عليه الصلاه والسلام څخه دوه قسم عمل راغلي یا دوه قسم قول راغلي. مثلا پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو وخت المانځ کې رفع الیدین کول، لاسونه پورته کول، چې رکوع ته تللی او د رکوع سره پورته کېدی، او بل وخت به پیغمبر علیه السلام نه دی پورته کېدی. یا یو ځای پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه کرام لیدلی هغه لاسونه پورته کوي، پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته فرمایي اسکنو فی الصلاه، المانځ کې سکون وکړي. نو د لاسونه پورته کولو څخه منع کوي. اوس د پیغمبر علیه السلام عمل دوه قسم راغلی. دغه عمل تر مابین د حل چې کوم لار ده چې مجتهد دغه د حل لار راويستل، امت دغه خبره مني. نو دا څنګه ده چې د امت د مجتهد خبره د الله د پیغمبر په مقابله کې ومني، بلکې د دوه احادیث تر مابین چې تطبیق دراوستي دا د مجتهد د مقلد ومني. نو په دغه صورت کې اختلاف نه دی. که اختلاف په شرعي مسائلو کې په نفسي خواهشات باندې واوښتي او چا خپل جانب مقابل ته منکر او بد ویل، دا به منع دی، دا به حرام دی. د دې څخه به سړی ځان ساتي. هغه بیا دغه آیات مصداق ګرځي. ځکه نو الله تعالی دلته وایي چې من بعد ما جاءهم البینه، چې دوی اختلاف وکړي وروسته در دي چې دوی ته واضح دلایل راغلو، یعنی دوی ته دا معلومه و چې دا د الله رسول دی او ټول علائم هغه ټول نشانه په پیغمبر علی السلام کې چې د دوی لپاره په تورات کې ذکر شوی دی پیدا کړی وي، هغه باوجود اختلاف. چنانچه ابن عبد البر رحمت الله علیه هغه په خپل یو کتاب جامع بیان العلم اول جلد صفحه 80 کې لیکي. ابن عبد البر ډېر لوی عالم دی، مالکی عالم دی. هغه وايي قال ما برح اهل الفتوى، دوامدار اهل فتوا د فتوا علماء يفتون او فتوا ورکول، فيحل هذا ويحرم هذا. نو ځینو علماء به یو شی حراماوه او ځینو به حلالاوه، فلا يرى المحرم ان المحل هلك لتحليله. نو هیڅ کله دا عالم چې یو شی به حرام ګڼي، هغه کس چې هغه بل عالم به هغه شی حلال ګڼي، هیڅ کله به دا عالم داغه په اړه کې دا نه ویل چې دا حلالون کې خو بیا حلال. ولا يرى المحل او نه حلالون کې دا خبره کوله ان المحرم حلق، چې دا محرم حرامون کې دا هلاک شو لتحریمه، د دې شی د حرامولو په وجه. ځکه چې دواړو سره بدلایل نه یوې طبقه په پرابلې طبقه باندې بد نه وي. ما انسان درته وایي د امام شافعي رحمت الله علیه په مذهب کې د مثال په توګه دا مثلا د چې په خوب باندې چې خوب انتهایی ډیر دروند نه، نو په خوب باندې او د سنیمات نه وي. لیکن من مذهب دا دی چې سړی ته خوب ورغلی په داسې اندازه کې شی ورته پروت چې تیز نيسته کې غزار، نو دا کا سودس مات. نو اوس موږ اغل منځ حرام بولو چې داسې او د سروس امام شافعي حلال بول. نو هیڅ کله داسې نه دي چې د شافعي رحمت الله علیه د مسلک یو څوک راولار شوی دی پر یو حنفي عالم په دې رد کړی دی چې دا تاسو ولې ورته حرام وایي، کوم شی چې موږ حلالو تاسو حراموي او تاسو چې کوم شی حلالوي موږ حرام، هیڅ کله دا خبره نه ده. نو دا ډیره ضروری ده. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې
مجتهد لره الله تعالی دوا اجر ورکي په هغه وخت کې کده اجتهاد وکي خواري وکشه او د قران او حديث څخه مسله راويست کدا مسله په حقیقت او نفس الامر کې د الله تعالی په علم کې دا مسله حق او الله تعالی دوا ثواب یو دا چې د حقیقت ته رسیدلی دي بل دا چې مهنت یې وکړي د دې دوه مهنتو په وجه دوا ثواب او کچيري د دغه مسله په نفس الامر کې په حقیقت کې غلطه و الله تعالی دته یو اجر په دی ورکی چې مهنت یې کړی دی فارغ شه نو دا د مجتهد د پاره ده ثواب او د دې مسلې حقیقت د په دنیا کې نه معلومیږي تبه دا هرې مسلې په ارتباط چې مجتهد را استدي د حق عقیده بلري البته دا ګمان به امي احتمال په پکشي کې چې کېدای شي خطای ولې چې انسان دی پیغمبر خو نه دی دا غرانګه د هر مذهب په ارتباط په سړي د عقیده چې دا ټول مذاهب حق دي خدا احتمال پکشي ست په دې مسله کې دی حق لا نه احتمال فقط د دې احتمال مسله پکشي نو بیا هر د مذهب هغه پابند سړی چې مقلد دی هغه به کوشش کوي چې کوم مذهب ډیر اقرب الى القران او حديث ولیدي هغه باندې وچی عمل کوي نو دا منع نه دي نو نه د دې آیات څخه ثابتېږي ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا تعصمكي كالذين لك آكسان تفرقوا چاوي تفرق واچوي فرقه سوا په خپل دین کې واختلفوا او اختلاف وکي د نفساني خواهشات په من بعد ما جاءهم البينات ورستدر دي چاوي ته واضح دلائل راغلل ورستدر دي وضاحت بیا می اختلاف کاوه نو دا خلق د خدای د دین عاوشتي دي واولائک لهم عذاب عظیم نو دا خلق لهم د دې د فاره عذاب عظیم لوی عذاب دی د قیامت پر ورځ به دردناک عذاب ورکول کیږي یوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يوم أغرز تبيض وجوه تسبين بوي وجوه مخنة وتسود وجوه أو تور بوي وجوه مخنة فأما الذين نهاغ كسان اسودت وجوههم شمخنة يتور سوي اکفرتم ناغوی تبویل کیجی تاسو کفر وکیم بعد ایمانکم ورستستاسو تر ایمان فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون نوچکی العذاب عذاب بما دهغه په سبب کنتم تکفرون چې تاسو واس کفر موکاوه داغه په سبب نوس عذاب وچکی واما الذين ابيضت او هغه کسان ابيضت چو روشانوي سپینوي وجوههم مخنه وفي رحمت الله اغبد الله تعالی رحمت کی هم دی به فيها اغبد الله تعالی رحمت کی خالدون دوامدار همیشه په دې کې اوسېږي اوس الله عزوجل د انسانانو د قیامت د ورځې حالت بیان د آیات مخکنی آیات سره ربط بالکل ښکارا دي ځکه الله تعالی فرمایل چې دغه خلکو د پاره چې اختلاف کوي عذاب عظیم دی دا په کوم ورځ دی دا یوم اغرز یعنی په هغه ورځ دی تبيض وجوه چې سپین بوي روشانه بوي وجوه مخن د قیامت په ورځ به د دې مخونه روشانه وتسود وجوه او تور بوي مخونه تک تور بوي مخونه به تاریک وي نو باقي انسانان د قیامت په ورځ پر دادو حصو باندې تقسیم یو حصہ د انسانانو په تور مخي او یوې حصہ د انسانانو بس پین مخي وي چې د الله عزوجل په دربار کې بدريش فاما الذين اسودت وجوههم نو اس الله تعالی فرمای هغه خلک چې د هغوی مخونه تور سوي وي مخونه تک تور وي هغوی ته ملائکه وایي اکفرتم دلته عبارت مقدر دی یعنی فیقال لهم هغوی ته ویل کېږي اکفرتم آیا تاسو کفر وکړئ بعد ایمانکم ورسته در ایمان تاسو چې ایمان مراوړي د ایمان دراوړلو ورسته مو کفر د دې په ارتباط باندې مفسرینو مختلف اقوال نقل کړي چې دا تورمخي انسانان دا څوک نو ځینې علما وایي چې د دې څخه مراد اهل بدعت دي
حضرت علی رضی الله عنه او حضرت قتاده رحمه الله دا وایي چې د دې څمرات اهل بدعت څوک چې بدعت کوي د دغو کسانو مخونه به تور وي او د دې سپین مخو څخه به مراد اهل سنت دي چې په سنت باندې اتباع کوي اهل سنت والجماعت دا وسره او ځینې به وایي چې د دې څمرات يهودان دي چې دغه يهودانو مخکې تر دې چې نبی عليه السلام نو راغلي دوی به د مشرکانو په مقابله کې د پیغمبر علیه السلام په نامه وسیله نیول چې الله ستاسو هغه پیغمبر په وجه زموږ نصرت وکړه چې ته په اخر زمانه کې د پیغمبر په حیث مبعوث کړي لیکن کله چې پیغمبر علیه السلام راغلی نو دوی انکار نو دوی ته ویل کېږي چې کفرتم بعد ایمان او ځینې علما وایي چې مراد د دې څخه منافقین دي چې په خوله ایمان دعوه کول په زړه کې ایمان نه او ځینې علما به د دې څخه خوارج مراد دي خو مطلب دا چې هر هغه څوک چې د دین اوښتي هغه مراد ناوی ته بداول کی اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب تاسو وڅکي عذاب بما ده هغه فواجه کنتم تکفرون چې تاسو واس کفر مکاوه انکار مکاوه د حق واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله او هغه کسان ابيضت چې روشانه وجوه مخونه روشانه دا د دې مخونه چې روشانه وي او د هغه نور مخونه چې تاریک وي دا روشانتیا به د مؤمنانو د مخونو د اسلام او د ایمان په وجه وي یعنی دوی مخونه به روشانه وي د هغه ایمان په وجه چې دوی په دنیا کې راوړي وو د اسلام په وجه او دا سواد او توروالی د مخونو د دې تورمخو انسانانو دا به د کفر په وجه الله دې محفوظ وکړي چې دغه کفر په وجه باندې به د دوی مخونه تک تور وي او د فسق او فجور په وجه به پر دې کفر باندې نور زیادت د توروالی راغلی یعنی یو واری خو به د کفر په وجه مخونه خپل توري بیا به د دوی د دې فسق او فجور په وجه نور دا وی په مخونو کې توروالی راغلی او دا رنګ به د ایمان په وجه د دې مؤمنانو مخونه سپین وي او څونه چې یو مؤمن نیک او متقی وي څومره اعمال صالح وي دومره به په سپینوالي کې زیادت راځي دا خپل درجات لري چې څومره زیادت پکې راتللی شي الله فرمایي واما الذين اغكسان ابيضت وجوههم ففي رحمه الله اغكسان چې مخونه سپین وي دا به د خدای عزوجل پر رحمت کې د رحمت څمرا جنت دي هم دی به فيها بدغه رحمت کې خالدون همیشه به پدې کې دغه آیاتونه لکه دلته چې دا دي تیر شو په قران کریم کې نور ځایونه هم دغه آیاتونه استعمال شوي او دا راغلي او اکثره د تورمخ او سپینمخ په ارتباط الله عزوجل د قیامت په ورځ یادونه چې دا سپین مخ دا د خوشحالي او د فرحت او د سرور یو علامه ده چې دا اهل جنت په د قیامت په ورځ په خوشحالي او په فرحت او سرور کې او دا کافران به مخونه به تور وي په نقمت کې به وي قدرت کې به وي مشکلاتو کې به وي په ډیر عذاب کې به واقع الله عزوجل په سورته زمر کې هم دا غتورته الفاظ بیان کړي و یوم القیامت ترى الذين كذبوا على الله قیامت په ورځ به ته وویني هغه کسان چې پر خدای عزوجل درواغ تړل وجوههم مسوده مخونه به تک تور وي دا غننګ الله عزوجل سورته عبس کې فرمایي چې وجوه یومئذ مسفره د قیامت په ورځ به ځینې مخونه بالکل روښانه وي ضاحکه خندیدون کې به لیبه د خندا ډکی او مستبشره او زیری ورکون کې به زیری قبلون کې به داسې مخونه به چې خوشاله به روښانه به او هغه به استبشار زیری قبلون کې او زیری ورکون کې او وجوه یومئذ او مخونه به بیا په دغه ورځ د قیامت په ورځ باندې علیها فردا مخونه باندې غبره گرد به ور باندې پروت ترحقها چې زیاتوي به دغه گرد دا مخونه لره قطره توروالی یعنی یواری خو به تور وي دا ګرځناک به خړ به بیا به د خړوالي په وجه تک تور ګرځېدلی او الله عزوجل سورته قیامت کې فرمایي چې وجوه یومئذ ناظره د قیامت په ورځ به ځینې مخونه داسې وي
چې بالکل به هغه تر تازه دا چې تر تازه وي چې ته دا فکر کوي چې په هیڅ وخت کې هیڅ پریشانی نه در باندې را الى ربها ناظره او خپل رب لره بکتون کی خپل رب ته چې ګوري ښکاره خبره ده باغوي کې به نورانیت او جلال. نو د دې ټول څه دا معلومه شول چې د قیامت په ورځ باندې په اول قدم کې د نیک عمل او د بد عمل د کافر او د مؤمن د پیژندلو او د تعارف یوازنی علامه د مخ د دې مؤمنانو هغه اعضاء او زلیږي د ګروپ په شان باندې چې هغه پر کوم اعضاء سجده کړي. ځکه نو دا سنت طریقه ده چې کله څوک وفات شي وایي پر دا اعضاء د سجدي دي دا کافر وکړي تندې دي د مثال په توګه لاسونه دي دا غسي دا غسنګري دي او دا ګونډي دي دا زنګنو دا د ګوت سرونه دي فازه ده پر دې باندې کافر وکړي ځکه چې دا اعضاء سجده پر سوي د قیامت په ورځ باندې دا لګیږي. الله تعالی فرمایي واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله دی به خدای عز وجل پر رحمت کې هم فيها خالدون دی به پدې کې همیشه وي. پدې آیات کې مفسرین نور ماجب فواید راځي. تاسو د آیات د سر ته وګورئ پدې سر کې راغلي دي چې یوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نو اول دوان الله تعالی فرمایي چې په دا ورځ به مخونه سپین وي او تور وي. نو بکار دا چې اول د سپین مخ یادونه شوی وي لیکن اول د تور مخ یادونه وکړه چې فاما الذين اسودت وجوههم هغه کسان چې مخونه تور دي توای لف نشر غیر مرتب یعنی په هغه ترتیب باندې چې یادونه او اسود تفصیل په هغه ترتیب رانه په اجمال کې اول سپین مخ رااله په تفصیل کې اول د تور مخ یادونه په خبره خو سره خلاص د دې فائدہ دا دوای چې د الله تعالی د طرف څخه اولن په اصل او قانون کې خپل رحمت د الله عام ځکه الله تعالی ول د سپین مخ انسانانو یادونه کړي چې الله تعالی د خپل رحمت په اعتبار هر بنده ته د خپل رحمت عموم راولي لیکن ورسته د انسانانو د اعمال په وجه د ځانونو تور مخ کې ځکه نو اول عمومي قاعده بیان کړه چې ځینې بس سپین مخ وي ځکه د سپینوالي د توروالي مخ ته دي لیکن د اعمال په وجه به سړی راولار شي د سپینوالي لمنځه یوسي. ولی حدیث کې راځي چې پیغمبر علی السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې ما رحمت ما تر غضب دا مخ کې دي دې سبقت باندې کړی ځکه الله تعالی دا غواړي چې دا الله تعالی ټول بندگان دا جنت ته داخل شي د الله د عذاب خلاص. نو دلته دا ترتیب د دې فائدې د فارغ ولرس. دومره فائدہ یې دا ده چې الله تعالی و فرمایل چې هغه کسان چې مخونه سپین وي ففي رحمت الله د الله تعالی پر رحمت کې معلومه شول چې جنت د الله تعالی رحمت دی یعنی انسان جنت ته د الله تعالی پر رحمت داخلي د الله تعالی په فضل داخلي انسان خپل عمل په وجه جنت ته نشي داخلي دا ځکه نشي داخلي دی وجه شي ده وجه دا ده چې د انسان خپل عمل هم د الله رحمت دی دا توفیق د عمل چا ورکړي نو د خپل عمل د څو او د خپل عمل نه دی کړی ځکه د عمل جنت ته نشي داخلي یعنی دا انسان چې په خپل عمل جنت ته نشي داخلي دی دا ځکه نشي داخلي دی چې د دې بیچاره خپل عمل چیرې دی دای کو چې کوم عمل کوي خدای د عمل توفیق هم الله ورکړي دا چې ایمان دې ته محبوب کړی دی دا هم الله تعالی ورکړي دا چې دې پر ایمان او پر اعمال صالحه او شکر ادا کوي دا د شکر توفیق هم چا ورکړي الله ورکړي. اوس چې دا توفیق دې شکر ورکړي پر دې باندې بیا شکر ته ضرورت دی چې هغه باندې شکر ادا کړي هغه بیا توفیق الله ورکړي پر هغه بیا شکر ته ضرورت دی. نو په هیڅ حالت کې دا انسان تر مرګ در ساعته پورې د خدای د نعمتونو څخه خلاص دی نشي. نو ځکه انسان الله تعالی په خپل رحمت سره جنت ته داخلي خپل اعمال د انسان التکار نه کوي. نو په رحمت الله د الله تعالی په رحمت کې وي یعنی جنت کې وي او دا د الله تعالی رحمت به دوامدار. درېمه فائدہ راغله چې د جنتیانو د پاره الله تعالی دا و فرمایل چې هم فيها خالدون لیکن د دې تورمخ د پاره د خالدون کلمه نه کېسته فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون. دوی ته وایي چې تاسو وڅکئ د عذاب بما په اندازه د هغه په سبب د هغه کنتم تکفرون چې تاسو کفر کړ. نو البته د خالدون کلمه نه استعمال اشاره و دې ته ده چې ځینې بندگان به تورمخي وي د بد اعمال په وجه کافران بني نو هغه ول څه زمانه د پاره په دې جهنم کې بیا به الله تعالی د نجات ورکړي ذکر خالدون کلمه نه استعمال.
وتلك آیات الله نتلوها عليك بالحق دغه آیات الله د الله تعالی آیاتونه دي نتلوها موږ تلاوتو دغه آیاتونه عليك پرتابني بالحق په حق سره یعنی په دغه آیاتو سره نو واکه هغه مخکنی قاعده او فیصله ثابته سول چې موږ درته وایو چې د سپین مخ به دغه د مرتبه وي او د تور مخ به دا مرتبه وي نو دغه آیاتونه دي تلک آیات الله دا د الله عز وجل آیاتونه دي نتلوها موږ تلاوتو عليك پرتابني بالحق په حق سره چې د مذکوره حکم د تصحیح کېدل ځینې معلومیږي وما الله يريد ظلما للعالمين وما الله ندي الله عز وجل يريد چودي غاړي ظلمن ظلم کول للعالمين د خپل بندگانو د پاره الله عز وجل د عالمونو د پاره د ظلم اراده نه لري الله تعالی په چا ظلم نکي وما الله او ندي الله عز وجل يريد چودي غاړي ظلمن ظلم کول للعالمين فعالمون باندې نو الله عز وجل چې ظلم نکي نو کوم چاته کوم جزا ورکی او یا چاته سزا ورکی هغه بالکل د هغه د عمل مناسبه ده نو د دې خبرې څخه دا معلومه شول چې الله عز وجل د کوم کسانو د پاره د سپین مخ فیصله کوي او د چا د پاره د تور مخ فیصله کوي دا د الله تعالی د انسانانو د اعمالو په وجه سره کوي نه دا چې الله تعالی پر چا باندې ظلم کوي د ظلم دوه صورت کې دای یا دا چې د هغه نیکی ورکامه کا یا دا چې بدی کړي د په بدی کې زیادت راول نو نه الله تعالی داسې کوي چې نیکی ورکامه کوي او نه الله تعالی داسې کوي چې د چا په بدی کې زیادت راول ولله ما فی السماوات وما فی الارض ولله یوازی الله عز وجل را ما هغه څه دی په السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما هغه څه په الارض چې په مځکو کې دي کوم څه چې په مځکه کې دي کوم څه چې په اسمانونو کې دي دا ټول یوازې د الله تعالی مملوک دي د الله تعالی مخلوق دي ولله یوازی الله عز وجل را ما هغه څه دی په السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما هغه څه په الارض چې په مځکو کې دي چې ټول د الله تعالی ملک دي نو چې کله دا ټول د الله تعالی ملک دي نو پر ټول باندې د الله تعالی اطاعت واجب دي ځکه دی د خدای مخلوق دي نو د الله تعالی اطاعت ور باندې واجب دي د دې څخه معلومه شول چې څوک د چا مملوک وي مخلوق وي د هغه اطاعت ور باندې واجب دي وإلى الله ترجع الامور وإلى الله او الله عز وجل خاص ترجع ورغورځول کیږي الامور فیصله ټول فیصله په ټولو کارونو کې مقدمات اخر چاته ورل کیږي الله عز وجل ته پیش کړل کیږي وإلى الله او الله عز وجل ترجع الامور ورغورځول کیږي الامور کارونه یعنی د کارونو نتایج الله تعالی ته ورغورځول کیږي کوم بل څوک صاحب د اختیار نه دی چې هغه دې په دې کې بیا صباحس او مباحثه وکړي صدق الله